الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال الله تبارك وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال الله تبارك وتعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. یو انسان چې مومن یا متقی جوړیږي نو هغه لپاره دا خبره ډیره ضروری ده چې د اخلاق به د متقیان وي، د معاملات دا به د متقیان وي، د کردار او د معاشرتی ژوند دا به د متقیان وي. ځکه تقوا چې ده هغه صرف عبادت کولو سره نه حاصلېږي، بلکې دا ټول کارونه، اخلاق، معاملات، عقیدات، عمل، عبادت، معاشرتی ژوند، دا ټول چې کله د الله او د الله د رسول د ښودلې شوي هدایاتو مطابق جوړ شي، دا سړی متقیم جوړیږي، دی مؤمن جوړیږي، او دی هغه مسلمان دی کوم مسلمان چې الله ته مطلوب دی. الله چې کومه مسلماني غواړي، الله چې کوم اسلام غواړي، هغه اسلام چې د هغې باره کې الله قرآن کې دا فرمایلي: یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. اے ایمان والو ټول په ټول اسلام کې داخل شئ. یعنې داسې مه جوړېږئ چې د اسلام یو حکم هغه خو ادا کې، بل طرف ته نور حکمونه هغه دي فریخي دي، د الله حقوق هغه خو ادا کې، خو د الله د مخلوق چې کوم حقوق دي نو هغې کې تا نه نقصان دی، تا نه کوتاهي ده، هغه نه ادا کې. ځکه اخلاقو کې د ټولو نه یو لوی خوی، لوی اخلاق هغه دی عدل او انصاف. عدل برابری ته وایي، برابرې. او دویم څیز چې الله پاک قرآن کې بیان کړی هغه احسان دی. احسان دې ته وایي چې یو سړي له د هغه د حق نه زیات ورکړي، دې ته احسان. او دا عدل چې دی، دا انصاف چې دی، د دې شروع به دا انسان، دا مسلمان، دا به د خپل ځان نه کوي. کله ده کې عدل او انصاف راغی، د ځان د ظلم نه وساته، نو دی بیا نوره معاشره دا د انصاف والا جوړولی شي. خو چې کله یو سړی په خپله ظالم دی، په خپله دی ظلم کوي، او دی نور خلک هغه د ظلم نه بچ کوي او نورو خلکو ته د عدل او د انصاف خبرې کوي، نو بیا دا دی چې د ده دې خبره کې به اثر نی. ځکه الله رب العالمین قرآن مجید کې موږ او تاسو د ټولو نه ړومبې د خپل ځان د عدل طرف ته متوجه کړي چې په خپل ځان باندې انصاف شروع کړي. الله سورہ نساء کی فرمایلی دی یا ایها الذین آمنوا كونوا
قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الله فرمائی اے ایمان والو، اے آغا خلقو چی تاسو د ایمان دعوه کوئے، تاسو جوڑ شئی مضبوط اولار فا انصاف بانی او خالص تا اللہ دفارا گواہی کون کی جوڑ شئی، اگرچہ دا عدل او دا انصاف او ستا دا گواہی اللہ فرمائی ستا دا نفس خلاف ولی نی، ستا دا خپل ځان خلاف ولی نه ده، ستا د ځان ور پکې تاوان ولی نه دی، خو دې تاوان ته به نه ګورې بلکې د هغه بل حق چې دی، د هغه بل حق هغه ته حواله کړه، اگر چې ته پکې تاواني شي. خو د دنیا دا تاوان دا ډېر کم تاوان دی، اصل او بنیادي تاوان هغه د آخرت تاوان. الله رب العالمین قرآن مجید کې آیت خسران مبین ویل، ښکاره تاوان دی، لوی تاوان دی د آخرت. الله فرمایي که د دغې ګواهۍ او د دغه عدل او د انصاف د خبرې په مقابله کې ستا خپل ځان هم راځي او خپل ځان ته مه ګوره چې د چا حق دی هغه ته وګوره. او الوالدینې یا د دغه ستا د انصاف او د عدل او ستا د دې ګواهۍ په ضد کې او د هغې په مقابله کې ستا مور او پلار راځي، یعنې یو طرف ته یو پردی کس دی، ستا پیژنګلو هم نه دی، ستا خپل هم نه دی، او بل طرف ته ستا پلار دی. الله فرمایي حق چې د هغه پردي کس دی دې ته مه ګوره چې دا مې پلار دی، ځکه د قیامت په ورځ باندې تا خپل پلار د الله نه بچ کولی نه شي او نه ته خپل پلار د الله نه بچ کولی شي. دغه بچی چې دا په دنیا کې تور له هر څه کوي، دا بچی به د قیامت په ورځ باندې تا نه تښتي. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. دغه ښځه ستا او دغه بیبي ستا دا د قیامت په ورځ باندې ستا په کار نه راځي، ځکه د خپل ځان سوچ په کار دی چې د قیامت په ورځ باندې به حساب ما سره کېږي. زما حساب دا به زما د بچي سره نه کېږي، زما حساب دا به زما د مور او پلار سره نه کېږي، زما حساب دا به زما د بیبي سره نه کېږي، بلکې زما حساب به ما سره کېږي. دا سوچ په کار دی. الله فرمایي او الوالدین، که د مور او پلار خلافي نو هم تاسو د عدل او د انصاف لمن مه پرېږدئ. والله فرمایلی والاقربین، رشتہ دار خپل خپلوان هغه دې دي نو هغې ته مه ګوره، عدل او انصاف ته وګوره، حق ته وګوره. والله فرمایي ان یکن غنیا او فقیرا فالله اولی به. ان دې جملې مطلب دا دی چې د چا فقیرۍ او د چا مالدارۍ ته مه ګوره. که یو سړی ډېر هم غریب دی دې ته مه ګوره چې دا غریب دی او دا بل مالدار دی، د هغه وس کېږي خیر دی، او دې غریب له به دا غریب دی دله به تېنه څه ویلو حق یې نه دی، دا دې ظلم وکړه، دا دې ظلم وکړه د دې مالدار سره. یا دې خبرې ته ګورې چې دا یو خو غریب دی، دې به ماله سبا له څه منډه ترړه ووایي، دا بل خو مالدار دی، عهدیدار دی، سیب دی، افسر دی، سبا له به مې په کار راشي، راشه دا د ده حق دله تېنه حاصل کړه، دې مالدار صاحب له یې حاصل. الله فرمایي دې خبرې ته وګوره، په حق کې او په انصاف کې د غریب غریبۍ ته کتل نه دي پکار او د مالدار مالدارۍ ته کتل نه دي پکار. الله فرمایي فالله اولی بهم، الله د دې دواړو نه تا ته ډېر نږدې دی، هغه ډېر لایق دی چې دا خاطر وکړي. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، الله فرمایي د خپل خواهش په تابعدارۍ پسې مه ځئ چې هغه خواهش تا په دې مجبوره کړي چې ته عدل پرېږدې، ته انصاف پرېږدې، او دغه نفس تا په ظلم باندې مجبور کړي، دغه نفس
تا په ظلم باندې ور واچوي. الله فرمایي داسې وکړه. والله فرمایي وإن تلووا أو تعرضوا، که تاسو مخ واړاو اعراض هم وکړو، فإن الله كان بما تعملون خبيرا، بس بېشکه الله ستاسو په عملونو باندې خبردار. مطلب دا دی چې یو فیصله، یو خبره، هغه تا ځان له په ځان له باندې ولیکله، هېڅوک هم ترې نه دی خبر. یا جج صاحب او وکیل صاحب او مفتی صاحب او قاضي صاحب هغه یو فیصله ځان له په ځان له باندې ولیکله او په هغې کې ظلم وکړه، زیاتی یې وکړه. الله فرمایي زه ستاسو د دغه کار نه خبر یم. الله خبردار ذات دی، خبیر ذات دی، الله علیم ذات دی. سوره مائده کې الله رب العالمین داسې فرمایلی: یا ایها الذین آمنوا كونوا بالقسط قوامین شهداء لله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الله فرمائی اے ایمان والو مضبوط او کلک ادرېږئ، د الله دپاره ګواهي کوونکي جوړ شئ. او الله فرمائی په بې انصافۍ باندې دي تا د چا دشمني مجبور نه کي. یعنی یو سړی دی ناخوښه دی، یو کس دی دشمن دی، یو کس تا سره ظلم کړی. الله فرمایي دې ته مه ګوره، دا مه وایه چې اوس ما ته ګیر دی خیري، اوس به ورسره زه ګورم، اوس به زما او ده ته پته لګي. الله فرمایي د چا سره دشمني هغه دې تا په ظلم باندې مجبور نه کړي. الا الله تعدل، ځکه الله فرمایي اعدلوا هو اقرب للتقوى. د انصاف خبره کوئ، انصاف کوئ، دا فریضګارۍ او تقوا ته ډېر نږدې عمل دی. دې جملې نه دا معلومیږي چې تقوا دا په عدل او په انصاف باندې حاصلېږي، دا په ظلم نه حاصلېږي. تقوا بل ځای یو ځای الله فرمایلی، آخر سوره نحل کې دا جمله الله فرمایلی: وإذا قلتم فاعدلوا، کله چې خبره کوئ، وینا کوئ، نو د انصاف وینا کوئ. ځکه الله رب العالمین د سوره نساء په دې لومړنو آیاتونو کې دا فرمایي. الله فرمایي تاسو د یتیمانو سره انصاف وکړئ، یتیمانو سره ظلم مه کوئ. او الله فرمایلی دو ودونه وکئ، درې ودونه وکئ، څلور ودونه وکئ، خو عدل وکئ، انصاف وکئ. الله پاک څوک دې نه دی منې کړي چې دی دوه او درې او څلور ودونه نه کوي. الله دې د بې انصافۍ نه منې کړي، د ظلم نه یې منې کړي. الله فرمایي دغه ځای کې ظلم وکړه. د خپل اولاد باره کې انصاف وکړه، په اولاد کې ظلم نه دی پکار چې یو له حق ورکوي او بل پرېږدي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو صحابیه هغوی خپل زوی راوست، ویل هلته له موږ په فلانکي ځای کې یو حصه زیاته ورکړو، ته په دې باندې ګواه اوسه یا رسول الله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل دې نورو بچو له هم دا څیز ورکوئ که نه صرف دله؟ ویل چې صرف دله یې ورکوو، دې نورو له یې نه ورکوو، دا د ده خصوصیت دی، بس دله یې ورکوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل پاسئ دا ګواهي په بل چا وکئ، د الله نبی د ظلم ګواهي نه کوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم درې ځلې فرمایل اعدلوا بین اولادکم، اعدلوا بین اولادکم، اعدلوا بین اولادکم. تاسو انصاف او عدل وکئ د خپل اولاد په منځ کې. نو چې یو سړی په خپل اولاد کې انصاف نشي کولی،
خپلو بچو کې د عدل او انصاف نشي کولی او ظلم کوي دی به بهر چا سره څه انصاف وکړي ځکه الله رب العالمین د دې خبرې حکم کړی دی چې عدل وکوئ انصاف وکوئ نن زمونږ او ستاسو په معاشره کې د ظلم بازار ګرم دی هر طرف ته ظلم دکاندار ظلم غټ تاجر ظلم ملاوٹ دو نمبری دا ظلم دی دا د انصاف خلاف خبرې او منګه ټول ظلم چې دی ټول ظلم هغه راخلو په خپل حکومتونو باندې وراچو چې دا ظلم وکړه دی ظالم دی یو وایي دغه ظالم دی بل وایي دا ظالم دی دا ظلم یو اول خپل ظلم ته وګوره دا خپل ځان تا ته د هغه اسلام آباد کې د ناستو خلکو نه ډېر نږدې اول ته خپل ځان وګوره چې ته څومره ظلم کې ته د یو سړي د مجبورۍ نه څومره غلطه فایده اخلي ځکه د انصاف شروع چې ده او د عدل شروع چې ده الله فرمایي دا د خپل ځان نه وکړئ دا د خپل ځان نه شروع کړه قرآن مجید د دې خبرې ګواه دی خپل اولاد هغه د ظلم نه بچ کړه او ته د عدل او د انصاف درس ورکړه ما او تا کور کې څومره لوی ظلم کوو په دې ما او تا چېرته سوچ کړی چې دا خور او دا لور چې ده دا خور او دا لور د دې خو هم حق شته که نه چې څه حقوق ستا دي او تا څه ګټلي او څه میراث دی دی یعنې اسلام تا ته دا ویلي چې دا صرف دې زامنو له ورکړه بس لور ترې نه محرومه پرېږده او د پلار په حصه کې ټول برونه واخلي او خور به محرومه پرېږدي الله خو قرآن کې دا حکم فرمایلی دی د میراث حکم دی د شپږمه سپاره کې پنځمه کې سوره نساء کې دا دوه آیاتونه غټ غټ موږ او تاسو د میراث باره یوصیکم الله فی اولادکم لیکن الله حصې مقرر کړي دي او د دغه صورت آخري آیات کې بیا د دې خبرې تذکره کړې چې دا حقوق وپېژنئ عمر رضی الله تعالی عنہ هغه به دا فرمایله چې تاسو خپلو سړو ته سوره مایده زده کوئ د هغې وجه دا وه چې هغه کې د ښکار مسلې دي او ښکار اکثر سړی کوي او صحابه کرام فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به موږ ته فرایض علم الفرایض دا به یې راته داسې ښوده داسې به یې ښوده لکه دا چې بالکل د قرآن همدا یو حکم وي علم الفرایض څه ته وایي علم الفرایض د مونځ د فرضو علم نه د روژې د فرضو علم نه د حج د فرضو علم نه علم الفرائض علم المیراث ته وایي د میراث علم د دې ډېر زیات اهمیت و د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې او د صحابه کرام که اهمیت یې نه وی د دې خبرې نو قرآن کې به دا آیاتونه الله نه رالیږي دا حصې به الله پاک په خپله نه مقرروي الله په خپله مقرر کړي دي چې دا هلک څومره حصه ده د جلۍ څومره حصه ده د ښځې څومره حصه ده د خاونې څومره حصه ده د مور څومره حصه ده په میراث کې او د پلار څومره حصه ده او که یو سړی کلاله دی میراث دی نو د هغه میراث به چاته پاتې کېږي او څومره به پاتې کېږي دا قرآن کې الله پاک په خپله فرمایي
خپله. د علماو ته د دې خبرې ډېر زیات اهمیت دی را سره چې په مونځ کې سنت څو دي او په مونځ کې مستحبات څو دي او په اودس کې څو مستحب دي او تیمم کې څو فرض دي. د دې خبرې اهمیت دی را سره، خو د علم الفرائض اهمیت دا موږ سره نشته چې ما باندې دا کوم حقوق دي د هغې علم په ما حاصل اول فرض دي. یعنې څوک دی داسې زما پورې چې دی راغې او یو مفتي صاحب ته یا عالم صاحب ته کېناست چې زه په دې بچو باندې د خپل جایداد او د خپل مال تقسیمومه، طریقې راته لږه وښایه، څه طریقه وکړم. دا تپوس نه کوي او د دې خبرې تپوس کوي یاره د اودس کې رانه د هلک شانه ځای وچ پاتې شو، د دې څه وکړم. عراق کې یو ځل یو صحابي نه یا تابعي نه یو سړي تپوس وکړه، یاره مچ څوک مړ کړي، مچ چې څوک مړ کړي د ده څه سزا ده، د ده کفاره څه ده؟ هغه ورته ویل ظالمانو، ای د عراق خلکو، د الله د نبي نوسا او نوسیم ټول مړه کړل، د هغوی تپوس نه کوئ او د یو مچ تپوس کوئ. هغوم 80 کسان شهیدان کړه کربلا کې، د هغوی د اینې تپوس نشته او د مچ د اینې تپوس کوئ. موږ د وړې خبرې تپوس خو کوو چې کوم را باندې فرض دی او لازم دی، د هغې خبرې تپوس چریم نه کوو، ځکه هغې کې تاوان دی. د مونځ تپوس څکه کوو چې مونځ کې تاوان نشته، که نه روپۍ پکې نه لګي. چې په کوم ځای کې دی د مال او د جایداد تاوان د تخکاري، اگر چې تاوان نه دی نو بیا هغلته ځان نه پوهېږي. یا دا خبره کوو یاره پنجابیان مونځ نه کوي، بس پنجابیان مونځ نه کوي. الله دې هغه ټول په مونځ راواړی، ټول پنجابیان خو داسې نه دي، هغه چې دین کې ولګي نو بیا سم لګېدلی وي. هغې نه که دغه طرف ته کوتاهي کېږي، هغې په میراث کې حقوق خامخا ورکوي. د لورې چې واده کېږي تاسو به کتلي فارم راوړي، هغې کې ولیکي ورپسې زما دومره څیز دی، په دې کې د دې زما په میراث کې دا حصه ده، دا وله ورکړه. او ورپسې هلته وخېږئ عدالت کې، پټوارخانه کې باید پسې وخېږوئ، دا د دې حق دی. ما او تا مونځ کوو خو حرامو سره، او دا راته حرام نه ښکاري چې ما سره د خور حق دی، ما سره د لور حق دی، زما په جایداد کې د هغوی حصه ده. او ډېره خطرناکه خبره دا ده چې د نورو څیزونو ته خو حرام وایو، رشوت حرام دی، ملاوټ حرام دی، دوکه حرامه ده، خو دې سیستم ولا حرام ویلی نه دی. دا ډېره خطرناکه خبره ده. دې ته حرام ووایه چې ما سره پردی حق دی، ځکه ځانونه پاکول پکار دي. ایمان دپاره پاکوالی شرط دی، تقوا دپاره عدل او انصاف پکار دی، ایمان دپاره عدل او انصاف پکار دی. چې دا نی نو بیا د متقی کېدو د مؤمن کېدو دعوه چې ده دا د دروغو دعوه ده، دې کې بیا رښتیاوالی نشته. ځکه الله رب العالمین د دې خبرې حکم نو تاسو او د عدل او د انصاف چې دی دا الله څنګه فرمایلی چې کله خبرې کوئ نو پکې انصاف کوئ. انصاف دا دی چې یو ځای کې ستا په یو بدخوا سړي باندې خبرې شروع دي، د هغه غیبت شروع دی، او تم دغه موقع وګڼې چې بس که خیري چې
چې کوم زما نه خوښه دی د هغه خلاف خبرې شروع دي راشه تم پکې اوس حصه واخله او ښه یې سپک که دا عدل نه دی دا انصاف نه دی دا ظلم وإذا قلتم فاعدلوا یا دا دی چې دا یو زما مشر دی که هغه هر څومره غلطۍ کوي خو هغه پاک دی دا د بل چې مشر دی نو که د ډېر ښه کارونه هم کړي دي خو یو قدم یې غلط اخیستی دی د دا ټول کارونو باندې من خاوره راوړو ټول کارونه یې ختم کړو ښه کارونه یې هم ورسره ختم دا عدل نه دی دا انصاف نه دی د خپل ځان باره کې د خپلو بچو باره کې د خپل پارټۍ او د لیډر باره کې د انصاف نه کار د اخیستو د عدل نه کار د اخیستو ځکه د قیامت په ورځ به د دې خبرو تپوس کېږي تپوس به کېږي ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسؤولا ستا د دې ژبې او غوږونو او سترګو او ستا د دې زړه او دماغو د دې ټولو نه به د قیامت په ورځ تپوس کېدی شي د دې باره کې به تپوس کېدی شي دا تا څنګه استعمال کړو او دنیا کې چې د کوم الزام لګولی دی د دې الزام به د قیامت په ورځ صفایي ورکړي دنیا کې د کوم تهمت لګولی دی د دې تهمت به هغلته صفایي ورکړي که دغه صفایي دې هلته ورنه کړه نو دا دی چې بیا به ستا نیک اعمال هغه له ورکولی کېږي چې هغه د چا خلاف تا تهمت لګولی او د هغه ګناهونه به رااخیستی شي په تا به در اچولی ډېر سوچ پکار دی په خپل ژوند باندې خپل ژوند ډېر سوچ پکار لکه د عدل په مقابله کې ظلم دا چا سره هم نه دی پکار ظلم الله تعالی خوښه دی الله په خپله ظالم نه دی او بل ظالم یې ناخوښه الله قرآن کې وایي چې الله محبت نه کوي د ظالمینو سره او قرآن که تاسو ګورئ نو د ټولو نه زیات ناخوښه الفاظ الله د ظالمانو دپاره هغې دپاره یې بیان کړي ځکه کومه معاشره کې چې ظلم کېږي کومه معاشره کې چې بې انصافي کېږي زیاتې کېږي دغه معاشره کامیابۍ ته نشي رسېدی دغه معاشره دا ترقي نشي کولی د ظلم معاشرات ترقۍ ته نه ځي ځکه ظلم دا عروج نشي کولی ظلم چې دی دا زوال طرف ته ځي دا ختمېدو طرف ته ځي ځکه الله نبی کریم صلی الله فرمایي بېشکه الله ظالم ته مهلت ورکوي چې مه کوه دی دا ظلم کوي خو کله چې بیا راونیسي دا ظالم نو بیا الله یې هغه پورې پرېږدي نه چې څو پورې ختم کړی دي نمرود او فرعون دا ټول یې ختم کړي ځکه د هر چا باره کې انصاف نه کار د اخیستو د عدل نه کار د اخیستو ځان باندې سوچ پکار دی د قیامت په ورځ باندې دغه خلک زما او ستا په کار نه راځي په قرآن کې الله پاک د کشر او د مشر د پیر او د مرید د لیډر او د کارکون د دې قرآن کې الله پاک د هغې تذکره کړې ده چې د قیامت په ورځ به یوه ته وایي تا را باندې داسې چل کړی دی او الله فرمایي دغه لیډر او دا مشر بیا ورته ووایي ولې ما زه خو د پسې کور ته نه وم درغلی ته راپسې تا کې اور و که نه ته راپسې را روان تا به زما د زنده‌باد او د مرده‌باد چغې وهلې الله قرآن کې څو ځایه د دې خبرې ذکر کړي ځکه هر چا ته خپل مشر ګران هر چا سره د خپل مشر قدري د هغه په عزت باندې دی خوشحالېږي د هغه په بې عزتۍ باندې دی خفه کېږي او د خپل مشر د عزت په وجه باندې د نورو خلکو مشران عزته کول نه دي د هغوی بې عزتي نه ده عزت مندونه کله چې ظلم کېږي تاسو ته ما ویل هغه ملک ترقي نشي کولی زمونږ په دې ملک کې یو لوی ظلم یو 20 کاله مخکې شوی او هغه دا چې زمونږ او ستاسو یو مسلمانه خور
ډاکټر عافیه صدیقي کراچۍ، هغه یې انګریزانو ته حواله کړ د چند ډالرو په عوض کې. 21 کاله د هغې په هغه جیل کې په امریکا کې وشو چې امریکي حکومت هغه جیل له چې کوم نوم ایښی دی نو پښتو کې نوم دی جهنمي جیل، دوزخي جیل. د 20 کالو کې څو حکومتونه لاړ او رال. یو وزیر اعظم صاحب، یو صدر صاحب او زمونږ د ملک یو وزیر صاحب چرته هم دا خبره ونه کړله چې امریکې نه موږ دا مطالبه کوو چې زموږ دا مسلمانه خور دا د جیل نه راوباسي، ځکه د ښځو حقوق دي په اسلام کې. بلکې همدغه خلک دا چې دا مغرب والا چې دا موږ ته حقوق ښایي، چې موږ تاسو ته حقونه ښایو، د ښځو حقونه او د بچو حقونه، دغه د حقوقو والا هغوی دې ته نه ګوري چې د عافیه د دې خو هم څه حقوق شته، که د دې خو هم څه حقوق شته. دغه ظلم، دغه زیاتې، د هغې نتایج موږ او تاسو ته معلومیږي چې پریشانه یې ملک هم پریشانه، عوام هم پریشانه، حکومتونه هم پریشانه. اوس د هغې باره کې یو کوشش شروع شوی دی او یو سنیټر هغه کوشش شروع کړی، مشتاق صاحب هلته ورپسې تللی دی. اوس د هغه ځای نه د هغه دا پیغام چې زما ملاتړ وکړئ صرف په دې باره کې. ملاتړ څه دی؟ مونږ خو امریکې ته پسې نه شو تللی. ملاتړ دا دی چې تاسو دعا وکړئ چې الله زما په دې کوشش کې برکت واچوي، او دا د مسلمانانو دا د 24 کروڑ مسلمانانو خور ده. او د چا مور؟ طارق ابن زیاد د یو مسلمانې ښځې د سر نه لوپټه د راجا داهر فوجیانو لرې کړې وه او د هغه ځای نه ورپسې راغی، عراق نه ورپسې راغی، سند ته ورپسې راغی چې حق دا د یو مسلمانې، یو هندو د یو مسلمانې خور د سر نه لوپټه خوا کړ. د معتصم بالله په وخت کې چې کله هغه خلیفه و، یو زنانه، یو عیسوي، یو مسلمانه زنانه راونیوله او په دې مخ یې ورله یو څپېړه ورکړه او ډېره تیزه څپېړه یې ورله ورکړه. د هغې د خولې نه ناګهاني یو اواز دا ووته چې وا معتصمه، اے معتصم بالله چرته یې؟ هغه ویل ښه معتصم به دې ما نه خلاصوي، په دې بل مخ یې ورله څپېړه. دا حال احوال معتصم بالله ته ورسېد. هغه ویل ښه، ډېر لرې ځای کې و، دا خبره ډېره لرې وه. هغه ځای نه یې لښکر تیار کړ، راله او دغه ځای معلوم، دغه زنانه معلومه کړه او ته ویل تا اواز کړی چې وا معتصمه انا المعتصم، زه معتصم یم، دا دې راله. د هغه سړي لټون یې وکړ چې دا کوم سړی، هغه یې ونیو او د دې مخې له یې راوست، ویل دا دی؟ ویل او. دا د یو مسلمان زنانه، د یو مسلمان سره الله قرآن کې ویلي تاسو باندې څه چل شوی چې هغه سره ظلم کېږي او تاسو ناست یې. ځکه کم سے کم دا آواز ته اوچتولی چې عافیه صدیقي موږ پاکستان کې غواړو، د امریکې په جیل کې نوره موږ نه غواړو، او دې دپاره د شپې او د ورځې په مونځ کې دعا وکړه ټولو جیلیانو دپاره، خاص طور دې دپاره ځکه دا یو زنانه ده، یو مسلمانه ده. نو دا دی دغه وکړو انشاءالله. الله رب العالمین دې زموږ او ستاسو د دې ملک نه د ظلم او د بربریت دا نظام ختم کړي، او الله رب العالمین دې دلته عدل او انصاف او امن او خوشحالي راولي. اللهم صل علی محمد وبارک علی محمد عبدک ورسولک. یا الله تعالی راضي شي.
ګناهونه معاف کړي، صغیر او کبیره ګناه. یا الله د ټول امت مسلمه پریشانۍ ختمې کړي. یا الله زموږ په دې ملک کې امن راولي، خوشحالي او اطمینان راولي. یا الله د دې ملک نه دا ظلم ختم کړي، د دې ظلم دا نظام ترې ختم کړي، دلته د عدل او د انصاف ښایسته نظام راولي. یا الله عافیه صدیقي چې ستا یو بنده ده او د دې کافرو د ظلم په جیل کې ده، یا الله زمونږ کمزورۍ دي، زمونږ حکومتونه هغه د امریکې نه په رعب او فیره کې دي. او یا الله ستا قوت او ستا بادشاهي ډېره لویه ده. یا الله خپل قوت او طاقت سره یې د دې ظالمانو د جیل نه راخلاصه کړي. یا الله د خپلو بچو خواله راولي، خپل کور ته یې راولي او د خپل ملک ته یې راولي. او یا الله رب العالمین څومره جیلیت د مسلمانانو چې هغه د کافرو په جیلونو کې دي، یا الله ته یې رهایي نصیب کړي، یا الله ته یې رهایي نصیب کړي. یا الله د خیر فیصلې زموږ په دې ملک راولېږي. یا الله دا کوم افراتفري چې په دې ملک کې شروع ده، یا الله دا افراتفري د دې ملک نه ختمه کړي، د امن او د اطمینان فضا دلته قایمه کړي. یا الله زموږ زړونه یو بل ته نږدې کړي، او یا الله دا نفرتونه هم د زړونو نه ختم کړي. او یا الله زمونږ عبادات خپل در کې قبول کړي، نیک اخلاق هم ژوند کې راولي. وصلی الله تعالی